بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر مهربان او د ډیر زیات رحم کوونکي د رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز کتونکو، نن چې کوم زموږ ټاپک ډیر د روزي حواله سره دی. منګ او تاسو هو د رمضان روزي نیسو او صرف دره رپته شته چې بس دا رمضان دی او روزه ده، باقی نه یو خبر. نو راځئ نن په دې کلیپ کې پوه کوم چې روزه چاته وایي او بیا د روزې لس قسمونه دي. نن به سناسه یو لس منټه راکوي مالا مکمل په تفصیل پوه کوم چې د روزو څومره قسمونه دي چې سبا هو چا سره بیا بحث کولی شي که نه. نو راځو لومبۍ خبرې ته. روزه ویل کېږي په شریعت کې د صبح صادق نواله او دغه رنګې تر د ماښام اذانه پورې یا تر ماښام چې نور پرېوځي دغه ټایم پورې خوراک څښاک او دغه رنګې نور څومره چې نفساني خواهشات دي د هغې نه ځان منع کول دې ته روزه ویل کېږي. بیا روزه دا په لس قسمه باندې ده. د ټولو نه اول چې کوم روزه ده هغې ته ویل کېږي فرض معین. مطلب دا شو د رمضان المبارک چې کوم روزې دي دا فرض دي. معین مطلب دا شو چې په کال کې د دې لپاره یو میاشت دا هاسته، په دې میاشت کې به دا خامخا دا نیسي او د قرآن او د حدیثونو په دې باندې نصوص محترمو دا ثابت دي او اجماع د امت هم دا خبره ثابت ده چې د رمضان روزې دا محترمو دا ډېرې زیاتې فرض او ډېرې زیاتې اهمې روزې دي. فرمایي چې کوم سړي د رمضان یو روزه بغیر د څه عذر نه وخوړله کو د ټول عمر روزې نیسي د رمضان د روزو ته به دی ور ونه رسېږي. دغه رنګه دویم نمبر ورسره دي فرض غیر معین. نو فرض روزې خو د رمضان دا شوې او غیر معین مطلب دا شو چې تا نه د رمضان روزې دا قضا شوي دي او وروسته به یې نیسي. نو غیر معین مطلب به دا شي که په جنورۍ کې نیسي که فروری کې نیسي که چېرته په دسمبر یا ستمبر کې نیسي. نو غیر معین مطلب دا شو چې ټایم معلوم نه چې هر ټایم کې ته نیسي. دغه رنګې دریم نمبر راځي د واجب معین. یو روزې واجب معین دي او نورې واجب غیر معین دي. معین هغه یو سړی قسم وخوري، یو سړی نظر ومني، منح ته ومني چې زه پلان کې تاریخ باندې روزه نیسم، نو دا واجب روزه شوله او معین شو ځکه چې ټایم معلوم دی که نه پکې. او بعض هغه روزې چې غیر معینې د هغې ټایم معلوم نه وي، بس نظر وکړي یا قسم وخوري یا دغه رنګې منح ته وکړي چې زه به روزه نیسم، نو پته لګي نه چې کله به نیسي. نو واجب په دوه قسم شو، معین او غیر معین. دغه رنګې فرمایي چې کله یو سړی روزه ونیسي، نفلي روزه ونیسي بیا ماته کي، نو لازما نفل بالشروع چې کله نفل شروع کړل او ماته کړل دغه نفل د باندې واجب شو بیا به د خامخا ته پوره کې. دغه رنګ ورپسې نمبر راځي هغه روزې چې کوم مسنون روزې دي، هغه روزې چې کوم سنت روزې دي. نو په دې کې لومبی نمبر راځي د لسم د محرم د روزې نمبر راځي او دغه رنګ حدیث مبارک کې هم راغلي چې کوم سړی د لسم د محرم روزه ونیسي نو د تېر شوي کال روزې دغه رنګ فرمایي چې د تېر شوي کال څونه ګناهونه دي الله پاک دا ټول ګناهونه دا د انسان ته دا معاف کوي. او دغه رنګ فرمایي چې د لسم تاریخ روزه نیسي نو یا به ورسره نهم تاریخ حفظه کې یا به ورسره یولسم تاریخ حفظه کې. صحابه کرامو دا روزه ونیوله نو بیا صحابه کرام نبي علیه السلام ته فرمایي د الله رسول د روزې خو یهودیان هم نیسي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته فرمایل که کال زه ژوندی وم نو زه به ورسره نهم یا لسم نیسم یا لسم یولسم به ده خامخا ورسره نیسم. مطلب دا شو چې یهودیانو سره زمونږ مشابهت دا رانه شي. دغه رنګ ورپسې بلې روزه راځي چې کوم مسنون ده سنت روزه ده هغه محترمو د عرفې روزه ده او فرمایي چې کوم سړی د عرفې روزه نیسي د یو تېر شوي کال ګناه بوله الله پاک معاف کوي او یو د راتلونکي کال ګناه بوله الله پاک معاف کوي. نو د عرفې روزه نیول دا سنت طریقه ده بلکې علما کرام فرمایي چې مستحب هم ده. دغه رنګې کم سړی په هره میاشت کې 13 14 15 دیارلسم تاریخ باندې او دغه رنګې څوارلسم پنځلسم تاریخ باندې روزه نیسي نو دې ته ویل کېږي ایام بیض.
دا سنت دی فرمای چې کوم سړی باره میاشت کې 3 ورځې روزې نیسي فرمای چې د انسان ته الله پاک د پوره کال د روزو ثواب ورکوي دا دې میاشت کې 3 روزې ونیولې یو نیکي په لس ده که نه نو د یوې روزې 10 ورځې د بلې روزې 10 ورځې راګیرې کړې د بلې روزې 10 ورځې راګیرې کړې دا تقریبا 30 ورځې برابر شولې نو بار چې کله موږ ضرب ورکړو په 30 کې نو دغه رنګې 360 روزې له دې نه دا سازېږي چې کوم سړی ایام 20 روزې نیسي نو فرمایي چې الله پاک ورته پوره کال د روزو ثواب دا ورکوي دغه رنګ ورپسې نمبر راځي هغه روزې چې کوم مستحب دي دغه رنګ فرمایي علما کرام چې کله تاسو د رمضان روزه ونیسئ او بیا د هغې نه بعد د شوال 6 روزې نیول دغه 6 روزې محترمو دا نیول دا مستحب دي او دغه رنګ فرمایي چې د ګل په ورځ روزه نیول او د جمعې په شپه روزه نیول دغه رنګ یا جمعرات باندې کوم روزه نیول دي دا محترم او دا مستحب دي نن سبا چې کوم ساينسدانان دي دا ټول ساينسدانان په دې باندې ریسرچ کې تحقیق کوي چې د مسلمانانو د روزې ولې نیسي دغه رنګ د شوال دا ولې دي د هرې میاشتې 3 روزې ولې دي او دغه رنګ د ګل او د جمعې د شپې دا روزه ولې ده دغه رنګ د زیارت په ورځ دا روزه دا ولې ده کوم د جمعرات ویل کېږي نو په دې باندې هغوی له تحقیق وکړو هغوی دا فرمایي چې د انسان چې کومه معده ده نو دا معده ده خرابېږي روزانه سړی خوراک کوي نو معده سره خرابېږي نو د روزو په ذریعه باندې د انسان د معده ده بالکل برابر اوس هغه روزې چې هغه مکروه وي د هغې نیول دا حرام وي مکروه وي نه خوښوي ته شریعت نو د دوانو اخترونو په ورځ باندې روزه نیول دا مکروه دي او دغه رنګ فرمایي چې دغه ډاکټر په 2 ورځ باندې په 3 ورځ باندې روزه نیول دا محترم او دا مکروه دي او دغه رنګ ښځې د خیر زیاده نفاس په دور کې دغه ټایم کې دغه ورځو کې روزه نیول دا مکروه او دا حرام دي اوس هغه روزې چې هغه مکروه تنزیهي دي که هغه نیسي نو ګناه پې نشته دی خو بهتره نه دي که ته حال وکړې یو سړی داسې وي که نه چې هغه ټول عمر دپاره قسم وخوري چې زه به ټول عمر روزه نیسم نو دا خبره ټیک ده دا مکروه ده دغه رنګ د اتوار په ورځ روزه نیول دا محترمه دا مکروه ده دغه رنګ د شک د یوم شک باندې هلک کومه ورځ نیسي کله هلک میاشته کښېني نو میاشت څوک ویني نه نو څوک یې ما تاریخ حساب کړی دی څوک یې ما دا حساب کړی څوک یې ما دا حساب کړی دی نو یاد ساتئ چې کوم شریعت دی نو هغه تاریخونو ته نه ګوري ها چې کله دا میاشت ولیدله نو روزه میاشتې ولیدله نو اختر نو دا د روزو مکمل تفصیل الله پاک مو خوشحاله کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته